बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रान को अस्सलाम वालेकुम। ग्रान को अफगानिस्तान सूरत हाल चकम दे आगा उरस्त और बांधे तो बद किस्मत खराबी की और पखास तो बांधे आगा उरस्त हस्पताल के मानने के मामला शुरू बिया पागे के माशुमान बांधे या मेंदे चिता माशुमान के दिल या सुपर तकलीफ के वे आखिर बांधे कमो कसानो चिदा कार करे दे नदीता इंसानान को प्रेदा या दहशतगर्द मुतनिश वेले दा जनावरम नदी दा यो बल मखलूक ते او ما په خیال د دوی لپاره صرف دا ویل شي چې خدای پاک د دوی په دغه باندې پوهیږي انسان د دوی لپاره صرف غندنه نه ده پکار بلکې زوی مچ د غندنې نه سیوا یو بل شی پکې دا داس یو ناوړی کاری کړی دی کاغه د نګرهار په جنازه باندې حمله و کاغه په هسپتال باندې حمله و خبره ده چې د دې نه پس کوم شی مخه تراغه یو خدای دی چې کوم ملت اسلامیه هغه د دې پلاش کوم د پغاړه اغسته ده د نګرهار وال داغه خو د افغان حکومت بیا طالبانو چې کوم دي د دوانو مذمت کړي دی ویل یې چې داسې قسم دغه چې کوم دي حمله چې دي دا غیر انساني او غیر د افغان د امن د دشمنان کار دی او باقاعده د دې مذمت کړي خو بل طرف ته د ډاکټر اشرف غنی صاحب د طرفه چې کوم بیان ناغي هغه فوري تور باندې خپل فوج ته چې کوم دي حکم وکړو چې په طالبانو باندې د حمله شروع کړي او افنسیو پوزیشن ته دی لاړ شي دی باندې اگر چې د امریکای د طرفه داسې بیان ناغي چې لکه دا صحیح بیان نو د ډاکټر اشرف غنی صاحب هغه وی چې امن ته یو موقع ورکول پکار یو امریکای دا وی چې دا کار د ملت اسلامي دی هغه د افغانستان نه عراق جوړول غواړي او دلته کې چې کوم دی هغه د امن دشمنان دي نو دا یو هغه یو ټریپ چې کوم دی یو جال یې خېده او افغان لیدرشپ لا پکاري چې په دې جال کې رانه شي خو ډاکټر غنی صاحب دا بیا حامد کرزی صاحب طرفم بیان ناغي چې ډاکټر غنی صاحب دا کوم بیان دی نو دا نه دی پکار د دې سره به جنگ کې سیوا والے راشي تشدد کې به سیوا والے راشي او افغانان سم د سولې سوزراس د جنگونو سره مخ دي نور هغه جنگونه نشي افورد کولای ما په خیال اهم خبره چې کوم دی غدا ده چې د پاکستان وزیر خارجه د یو کم درشم د فروری کله چې د امریکای او د طالبانو ترمنځ امن معاهده لاسلیک کېدله هغه ټیم چې هغه امریکای وزیر خارجه مایک پامپیو تکړه هغه ډېر امپورټنت تا هغه ټیم کې ویلو چې امریکا د افغانستان د امن دشمنان یعنی سپایلرز چې کوم دی په هغوی د نظر ساتي ځکه د پاکستان دا یو تجربه ده چې کله هم د افغانستان سره تعلقات کیږي یا افغانستان کې حالات کیږي نو سره صداسي چې واقعیات کیږي نو دا غي بنیاد هغه تجربه په بنیاد باندې شاه محمود صاحب دا خبره امریکای ولته کړې و چې په دې باندې نظر ساتل پکار دي دا سپایلرز به وز د آی اس کې باره کې چې کوم دی د ملت اسلامیه باره کې چې کوم خبرونه راځي چې د اګریمنت مطابق طالبان په خپل زیر اثر علاقه کې د هغوی خلاف جنگيږي وز د هغې نه دوی چې کوم دی موکړی دی او دوی هغې علاقو ته ځي کوم چې لکه د فورسز سره دي زیاتره یا کابل غونته کې ځکه چې دا دریم کس د دوی چې نیولې کېږي مین لیډرشپ نو په کابل په ګیسټ هاوسز کې دا نیولې کېږي نو زه دا وایم چې دا یو موقع وه چې ډاکټر اشرف غني صاحب له پکار دا چې څنګه پاکستان کې په پیښور سکول باندې اٹیک وشو نو ټول لیډرشپ چې کوم دی یو ځای کې ناسته او ټول یو فیصله وکړه یو نېشنل پلان اف اکشن چې کوم دی مخې ته راوست د هغې نه پس پاکستان کې چې لکه یو ډیوایډډ نریټیو وه هغه تقسیم نریټیو ختم شوله ټول ولس په یو شو او هغه دهشتګردو هغه ملیټنټو چې هغوی ته شکست ورکړ ډاکټر غني صاحب ته پکار چې جذباتو په ځای باندې ټول افغان قیادت بشمول طالبان د راغوښته وی چې راځي کینه سوکو د افغانستان امن مقدم دی د افغان لپاره امن د هغوی لپاره سټیبیلیټي چې کوم دی مقدم ده پکار دي چې دا کړی وي او وی چې هر څوک د هغوی خلاف په مونږه یو کې کاملت اسلامیه دا که داعش دی که هر څوک دی یوه بله خبره دا وه چې ویلې وی چې د دې به مونږه انویسټیګیشن جذباتي خبرونه څه نه کېږي ډېر افغانان چې کوم دی جذباتو خراب کړله نو ما په خیال هغه موقع چې کوم دی هغه ډاکټر غني صاحب هم رایلله او له لاسه ترې لاړله او بل دا دی چې د کومه موقع وه چېرې طالبانو سره دا خبره مخکې بوتلل پکارو امریکا انګیج کول پکارو پاکستان انګیج کول پکارو نور ملکونه انګیج کول پکارو په دې کې سپایلرز چې کوم دی په هغوی باندې نظر ساتل دا د افغان قیادت مین ریسپانسیبلیټي ده او موږ ته داسې ښکاري چې په سپایلر باندې نظر ساتو په ځای باندې د سپایلر سره چې کوم دی د حکومتي خلکو سره دی چې حالات ورځ تر ورځې د بدقسمتۍ نه نور خرابېږي او موږ ګورو چې په افغانستان کې اوس تشدد چې کوم دی څو چنده سیوا شوي دی چې دا د امن د پروسې لپاره انتهایي خطرناک